دا چا ویلی دی؟ دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا حدیث ته حدیث قدسی. حدیث قدسی دی چې الله بغیر د واسطې نه پیغمبر سره خبرې کوي. یو خبرې وی پیغمبر سره په واسطه با او یو خبرې وی بغیر د واسطې نه برای راز. خدای چې د پیغمبر سره کومه خبره وکي هغه ته څه وایي؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی کی راضی چې الصوم لی وانا اجزی به. الصوم لی روزه زمان وانا اجزی به او د دې روزي عذاب زور. یو جز د حدیث دا یو دا د الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده وانا اجزا به او پیغمبر د روزي په بدل کې بروجدار ته زور کړل کېږي. دې خبره پوه شئ؟ روزه زما ده او د روزي جزا به خدای وایي زه په خپل لاس خلکو ته ورکوم. یو ترجمه خود دې حدیث ته ده، یو لغت ده الصوم لی وانا اجزی، یو الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده او د روزي په بدل کې بروجدار ته ز جزا کړل کېږم، یعنی زب د روزدار شم. عزیزانو تاسو وګورئ چې څومره عبادت دي، هر یو عبادت کې ریا راتلی. مونږ دې کې دې شي چې ته دې د پاره کې چې خلق راته خسړې. حج دې کې دې شي ته دې د پاره کې چې خلق راته حاجی سي. زکات ته کې دې شي ته دې د پاره ورګه چې خلق راته سخی وي. هر عبادت کې ریا راتلی شي. واحد عبادت روزه ده چې پدې کې ریا نشي. کته خورینو چاته پتم نه لګي. استاد په ایمان وای کما اوس چرتا وبس کلی نو تاسو ته پته لګي، چاته پته لګي. او 10 می کولو خپل ته می او با چوله او لسته ګوټه می تیرم او خلکو ته هم چې زه غړغړې کوم نو چاته پته لګي. یا غسل خانه ته لاړم او لمبل می او دننه می کوزه په سر راواړو لو مسکله چاته پته لګي. نو چې ار کله ته پټه روزه خورم شي او بیا مو نه خوري نو معلومیږي دا چې خالص د خدای یاره دی پړګي. نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نشي راشي. دا معاملہ صرف ستا او ستا د خدای په منځ کې. عزیزانو د جنت بډېره دروازې، یو دروازه به داغه نامه بر ریان. پر ریان دروازه به سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ریان دروازه به روزدار او تاواز کوي چې روزدار دې زما پلار راضي او جنت ته دینه نبی. زما عزیزانو بیا به د جنت دروازې نه دننه خلق ولاړ سلامای او چې تور نه نوځي نو आवाज بوشي چې سلام علیکم سلام علیکم. ملائکه به تا ته سلامي. الله سبوي سلام علیکم طيبتم فادخلوها خالدين. پتاسو دے سلام
تاسو ډېر پاک او ښکلي خلق یې. فادخلوها خالدین، راننوځئ جنت ته په داسې راننوتو سره چې ټول عمر به پکې یې، بیا به هم ته څوک وباسي نه. د کرایې کور به نه وي چې څوک به دې ته وباسي. په پاکستان کې به د خپل کور نه وي چې په ټیکسونو کې به درنه سرکاري کړي. پاکستان کې چې خپله مزدوري وکړي او کور دې وران شي او ځان له په کور جوړ کړي، د دوی ټیکسونه به در باندې دومره ولګي چې درنه به سرکاري کړي. دوی په تورې بلا مات شه، د دوی کم غم بجاړ. و اخراجات زیات، بجټ ډېر خراب پیش شوی دی. بجټ به ولې خراب نه پیش کیږي چې د شاهانو خرچونه نه پوره کړي. شاهان د خپل خرچونه کم کینو ته وګوره چې بجټ سميږي او کنه سميږي. شاهانو د نوابانو خرچونه نه پوره، د ترکی اسونو ونډې نه پوره کیږي. نو تا ته بچرته بوسم خدا قدر ورس ونډه نه پکېږي نه، نو تش بوسم تا ته نه ملي. بهرحال بلا تور ورپسې خبره داده چې جنت ته ننوځي او په داسې ننوتو سره فادخلوها خالدین، چې یو ځل ننوتې بیا به دې څوک ایستی نشي. عزیزانو په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی، ادریس علیہ السلام نام. قرآن کریم کې داغه ډېر ښکلی ذکر. ادریس علیہ السلام خدای ته ووی چې یا الله شوق مې ده د زنکدن چې لږ مې ولیده د زنکدن سختي چې تانه مې نورم پړ کې یاره پیدا شي. اسرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زنکدن راولا او سات قبض سکرات د موت پیراوست، سات قبض کا بیا سات پس ژوندېش. یقین دی راغې وی یا الله ډېر واقعي چې سکرات د موت چې دی هغه ډېر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله، اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا ز پتا پناه غواړم داغه سختو د مرګ نه، د زنکدن سخته الله دې امان را. پیغمبر چې کوم شینه امان غوښته اندازه کوه چې به څومره سخت. کته څنګه وای ډېر نږدې دي ان قریب وبه ګور. بیا ادریس علیہ السلام وی چې یا الله جهنم کتو ته مې شوق چې جهنم وګورم او استاد قهر یره مې پړ کې نور زیات بوئز جهنم ته بوتلو پیوي ګرځولو چې دا جهنم نور وای وی یا الله اوس مې جنت کتو ته شوق چې جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي جبريل علیہ السلام ته حکم وشو چې بوځه جنت ته بوتلو دا جنت ته ورننه وځه پکې وګوره. د چې ورننه وته پکې خو ګرځي نو کېناست. چې کېناستو جبرائیل ورته وی روزه کړه، ورته وی وزم چر دې زنه سوکوزي و مارا وستره وزا ورته والله کده روزم را سره شریعتو کا فیصله را سره. جبريل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله دا خود سي وي ورشتیا وي ور سره خبره وکړه.
جرګه ور سره وکا کدی وګټل راوي باسا کدی بیلو د پکې پرې وی یا الله ثالث به څوک الله ورته فرمایل چې ثالث به زه تو ادریس به باسو کوي زبه ثالثم چې چا وګټل داغه په حق کې به فیصله وشي وډر جبريل عليه السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دیر او باسه د جنت و ما سره بل څه دلیل نشته خدای مې راوستو د دنیا نه یا الله ستا حکم چې جنت ورته وخا نو چې ورته مې و خود نو د کور مرمن کیږي خدای نه راو دي چې بیا خپل ځای ته و بس دغه دلیل دی ویل ادریس علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نو زبا هغه ورته یا الله ما سره دلیل ستا کلام ستا کلام ما سره دلیل وی وای وی یا الله تا ویلی دی چې یو ځل جنت تما سوک نه ایست او دنه لاړو نو وما هم بمخرجین عنها اب بیاتی سوک نو باس نو تا ویلی دی چې یو ځل سوک ورنه باسم بیا بیتی سوک نو باسی نو جبرائیل څوک دی چې ما بیا ته وباس اسرائیل جبرئیل علیہ السلام ته خدای وی وایوس وی یا الله زبد سوم چې تا ویلی دي چې بیا به ته څوک نو باسی نو زه څوکم چې زه ته وباس الله فرمایل چې ادریس وګټلا او جبرئیل بیل ودا ادریس ټول عمر په جنت کې پاتې قران کې راغلی واذکر فی الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ادریس علیہ السلام هغه پیغمبرو چې الله په ژوند جنت ته بوته عزیزان تاسو مستحق د جنت با الله وګرځي ان شاء الله العزیز او که اراده پاکي وي نیتم پاک زما عزیزانو دارو جیدی چې مونږ ورته ډېر سخت و یو بل خبره ده اوس خو وختم تیر شو په د اخرو لس ورځو کې خلق اعتکاف کوي په جمعات ټوله محلې نه چې یو سړی مې اعتکاف کې کینی نو د ټوله مالې غاړه خلاص او کټوله محلې نه یو سړیم کې نه ناستونو د ټوله محلې غاړه بند تاسو پوهیږئ په خبره آخر لس ورځو یو سړی په جمعات کې اعتکاف کوي یو سړی د ټوله محلې نو زما په خیال چې 99% جمعاتونو خلقو د محلو غاړي بند لاسدي چې زنجیرونه پکې ایسو کې نه ده نه پخپل ناشتي نه چرته د جمعات امام یا طالب ته ویلي چې تکینه په دې روزه کې به مونږ خدمت ایسو نو زما عزیزانو د دې داسې مثال لکه د جنازي مونږ یو څو کسانو وکړه د ټولي دنیا غاړه خلاصه ده او که یو سړی به جنازي خښ شو د زمکه په سر ټوله دنیا به الله په نیسي نو بهرحال اعتکاف وخت درنه تیر شو جمعتونه درنه داسې پاتې دي روان جنت لبمم اعتکاف رئیساری چې زه په محله کې یو حقم پتا او تا ادا کړې اوس اعتکاف څنګه کیږي ځنې خلق پکې مخ پټي څوک پکې خبرې نه کوي څوک دا مصیبت دا دی چې دا بیچاره اعتکاف وای لس ورځې په جمعات کې ځان بندول تا بغیر د ضرورت نه د جمعات نه بنوځي سوا د دسماتی وغیرہ وغیرہ نه نور بناسته نو نه پکې مخ پټول شتا نه پکې خبرې نه کول شتا خبرېم کوا خوراکم کوا سکاکم کوا ګرځم چایمس کا ستړي مشیم کوا خوار مشیم کوا خالی د جمعات په چار دیوالای کې با لس ورځې دننه
بغیر د حاجت انسانی نه با بل ته د جمعات نه بار دا وخت عزیزانو درنته بل وخت پاتې چاغا د اختر ورځ او په دغه ورځ باندې ته په علاقه کې اولټه چې اسنه چې په دغه ورځ د چا نغره سو